نو څنګه چې تاسو ته ملک صاحب وي چې د زکات ډیر لوی دار اختیار دی په دې کې ګوره په ایجوکیشن کې تاسو کسان ورکولای شي یتیمانان ورکولای شي په دې کې په هیلث کې ډیر لوی تاسو کار کولای شي یعنی خلکو ته چې کوم مستحق مریضان دي څنګه چې تاسو ته د پورا ډیټیل باندې خبره وکړه دا غوي کار کولای شي د چیرمنان ته د دین علاوه چې کم زمونږ هغه بچیانی چې هغه د غوي وسنه کیږي یا غي یتیمانیان دي دا غوي د ودونو کې رکاوټ ته دا غوي پیسې نو 2 لک روپۍ ډیر شه د مخکې 25000 روپۍ ملاوي دي دا ستاسو د حکومت دا 2 لک روپۍ کړو یا اجتماعي ودونه چې کم کیږي چې په غي سونه خرچ راځي دا غي سونه جهازي د کور پوری د گاڑی سنبالولو پوری دا براوړي په د بسې بغاړې زی شادي حال ته برازي په شادي حال کې بل دودونه نکاحونه دار سکیږي ډوړې په شادي حال کې غول ورکړل کیږي د غوي رشتہ دار براغواړي او بیا به د کور پورې هغه ډولۍ ناوي او سړی چې هغه به د کور پورې رسي دا ټول ذمہ داری به د زکات ډپارټمنټ نو دا یو ډیر لوی کار دی ګوره یو فلاحي ریاست د سینې جوړیږي څنګه چې خان سے ویژن دی کنه چې دا زمونږ یو فلاحي ریاست جوړ کو په فلاحي ریاست کې سي پاغي کې یتیم ته تعلیم مفتی پاغي کې غریب ته علاج مفتی پاغي کې مطلب غریب ته زکاتی وشري یا مطلب دا د سيزونه چې دا غوي ودونه دي ته فلاحي ریاست وای الحمدلله دا غي انیشیټیو خان صاحب دا ولینه غستی دا او چونګې تاسو په دې چې دا سيزونه ګریجوالي مطلب دا دی زی نو د دې اغا اثرات راوځي خو ګوره دا په تاسو ډیپند کوي تاسو د یو زکات چیرمن کار چې دی کنه دا تاسو د تحصیل چیرمن نه زیات کار دی او تاسو سره الله تاسو په لاس کې کار چې دی دا د تحصیل او د ایم پی ان هم زیات دی اوس ما سره دا اختیار نشته چې زه دې چاته مطلب دا د 100 روپۍ علاج پرې کوم تاسو سره دا اختیار شته زما سره دا اختیار نشته چې زه چا د چا اجتماعي واده وکم یا چا له جهیز فند ورکم تاسو سره اختیار شته زما سره دا اختیار نشته چې چا د ایجوکیشن کې یا په کالج کې یا په یونیورسيټي کې زه هغه ته فیس معاف کوم تاسو سره اختیار شته نو دا ګوره ډیر لوی کار دی دا معمولی کار ګوره نه دی که څوک دا معمولی ګڼي کنه نو هغه د وسنه ریزاین ورکی او دا غي وجه دا چې کم کسان په دې کې تکړو کم چیرمنان ګوره انسانان الله پاک ټول یو شان پیدا کوي خو چاله خصلایتونه ورکی څوک د خپل صلاحیتونو فائدہ والی څوک چې د خپل ټایم اسیزه کوي د دینه مخکوم دلته کې چیرمنان هم راغلي ایم پی ایګان ایم ان ایګان سره راغلي نه څوک نوم اخلي او چې چا ښه کار کړی دا غو نوم امر شوی د خلک یاد یې پلان کې دا څه کړی دغه شانتي که تاسو په دې زکات چیرمنانو تاسو د دې زکات ډپارټمنټ نه د دې چې کوم ډومین دی په دې باندې کار د دینه واغستو کم چیرمنانو نو زه تاسو ته چې هغه چیرمنان د ټول ځان لوم اخرت به جوړ کی او الحمدلله د خلکو معیاري ژوندۍ یا د خلکو چې کم مشکلات دي په دې ژوند کې هغه به آسان کی د دې نه خو زما خل لوی غټ کار نشم دنیا ده هم اخرت ده هم خرمه ده هم ثواب ده او دا تاسو په لاس کې دي تقریبا 26 کمیټیان دي تاسو په الله یقین وکړه که تاسو دې ته ځان وقف کو او تاسو زیات نه زیات 3 او 4 غنټې اسسمنت کوئ سرچینګ کوئ خلک ګورئ ولی یو کمیټي زیات نه زیات یو ویلیج کونسل له نو په یو ویلیج کونسل کې سي ویلیج کونسل ټوټل زیات نه زیات د 5 او د 10000 آبادی په منځ کې دی ټیک شو نو تاسو که خمنش کو دا والله تاسو په الله یقین وکړئ چې تاسو به امر شي تاسو بغیر صد لالچ نه بغیر د سیاست نه بغیر د کریډټ اغستونه د الله د رضا لپاره کار وکړو والله تاسو به امر شي تاسو به خلک یادای او کچا دا ونه کړو کنه د سیب چې کله د مونږ وکاو د تمادونه سخت میسج کړو د پته ما ګورای سیب د تیم دا ګورای چې آسان کار نه دی د ټول زواد د 26 लाख عوامو چې د ستا په سر باندې دی کپدی کې یو کستم غیر مستحق کستا د مستحق په ځای باندې زکات ملا شو ګرستا په سر باندې وي دي وګ نه دا د دې لپاره متکو چې د په ذهن کې دا خبرې هي که پرس کده ځان کې د کیپیسټی نه چې دا شی چلولې شم خو ټیک ده خو کده و چې نه زونه شم چلولې نو ما د پړه کې دوه نه راواچولې چې ما یې کپرس کده نشي چلولې خدمت نشي کولای نو دې و چې روزه ما توبه دي شي نه او بدل دا خو زمونږه د بچپن نه مطلب دا د مشمول نه په پی ټی آی کې دی او لګیا دی او خپل منډه کوي خپل دغه کوي ځکه نن ګوره ما تم دا پته نه ودا چې کوم د سيزونه وای دا ماته کله چې د چیرمن شو ماته پته ولګي ولی موږ ته چا بریفینګ پدې نه راکړي نو که پدې کې صلاحیت نه پدې کیپیسټی نه د بده شيزونه نه راوخ کده به تاسو ته اوپنلی نه وي د میډیا ولوم نسی
دوی ته هم پته نشته چې یاره دې زکات کې موږ دا کار کولی شو. ښه د هغې نه علاوه چې دا کم فنډز راغی مطلب دا د 60-70 لک روپۍ د علاج په مت دي. موږ درته ووایو چې یاره ټول نه زیات فنډ تاسو سیدو هسپتال ته ورکوئ. هغه د دې ټول ډیویژن د ټول نه غټ هسپتال دی، هلته د خلکو ضرورت راځي. بیا بریکوټ هسپتال موږ یاره موږ درته یې تقسیم وکړه 7 لک روپۍ هر یو تحصیل هډ کوارټر هسپتال له ورکړه. د هغې وجه دا ده چې په دې هسپتالونو کې هم دنیا داسې غریبانان خلک راځي چې هغوی دپاره هغوی میډیسن نه وي، د چا سره د ټیسټ پیسې نه وي، حالانکه ټیسټونه خو ټول مفت کېږي. خو بهرحال داسې د ایکس رے یا بهر څه یا د هغې نه علاوه په دې هسپتال کې داسې انسټرومنټس پکار دي چې هغه غریب دپاره داسې مشینان پکار دي چې هغه دلته کینې او خلک بهر ټیسټونه له ځي. نو زما ایم ایس صاحب ته هم دا عرض دی چې تاسو دا فنډ استعمالوئ نو ګورئ دا زکات فنډ دی، دا ګورئ د چا دپاره نه دی، نه ډاکټر امجد دپاره دی، نه د کاشف علي دپاره دی، نه د دې چیرمنانو دپاره دی، او نه ډاکټرانو دپاره، نه د بل چا دپاره. دا د غریب مستحق خلکو د زکات پیسې دي. دا به تاسو هغه خلکو له ورکوئ چې کم خلک غریبانان دي، کم خلک مستحق دي، هغه د زکات اخیستو قابل دي. نو مطلب دا دی چې الله به مونږ خپل چې زمونږ کم اچیومنټس دي هغه به مونږ حاصلو، چې کم زمونږ ټارګټس دي هغه به اچیو کوو. که فرض که تاسو دا نه کوئ او تاسو وایئ چې مړه زه پیسې دي او رالي او بس ګرځو به، د دغې به څنګه چې به زمونږ نه تپوس کېږي داسې به ستاسو نه تپوس کېږي. او زما امید دا دی چې بریکوټ هسپتال زما په خیال په دې ټول کې پی کې کې واحد تحصیل هډ کوارټر هسپتال دی چې درې پیرې د صوبې د طرفه اپریسیشن لیټر میلاو شوی دی او هر چیف سیکرټري چیف منسټر چې هغه وزټس کړي دي نو په سواد کې د ټول ناول ورته هغو بریکوټ هسپتال خولی دی. او د هغې وجه دا ده چې د بریکوټ هسپتال کې پالیټکس نشته، په هغې کې څوک پالیټکس نه کوي، په هغې کې نه زه پالیټکس کوم، په هغې کې نه زما چیرمنان پالیټکس کوي، نه پاکستان تحریک انصاف والا کوي، حالانکې نور خلک کوي خو موږ نه کوو. په دې کې چې څومره خلک راځي هغه هم باقاعده په میرټ باندې دلته کې راځي چې کم خلک ته موږ لرکو، کم خلک دلته ورانه کوي، هسپتال خرابوي، هغه ته موږ لرکو، موږ یې نه پاتې کوو. خو البته دا پالیټکس پکې نه کوو چې دا زما کس دی او دا د پلانکي دی او دا د پلانکي دی. ایم ایس صاحب هم خلک پیژني، ډي ایم ایس صاحب هم خلک پیژني چې هغوی څنګه د هسپتال چلوي د څو کال نه چلوي او بهترین رزلټ ورکوي. او هسپتال کې ما درته ووایي ما زما په خیال د سیدو هسپتال نه بعد د ټول نه زیات رش چې دی غټ غټ هسپتالونه دي، خو د ټول نه زیات رش په بریکوټ هسپتال کې. ولې چې دلته کې ښه بهترین علاج کېږي، دلته ښه بهترین ډاکټران دي، دلته هغه سپیشلټي چې هغه لا دلته کې نشته. دا چې کوم اوس موږ هسپتال دغه کړی اپګریډ کړی د هغې نه بعد به راځي، خو موږ مخکې نه شروع کړي دي. د هغې وجه دا ده چې موږ باید خلکو ته سهولت وي. نو انشاءالله دا چې موږ تاسو ته کومې خبرې اترې وکړې په دې زه د ملک صاحب شکریا ادا کوم چې هغه موږ له موقع راکړه چې یاره موږ دا کسان د دوی نوټیفیکیشن دوی له په خپل لاس ورکړو، دې نه یو تقریب جوړ کړو چې خلک خبر شي. میډیا والا هم شکریا ادا کوو چې هغه دا هایلایټ کړي چې یاره په زکات کې په اول ځل باندې د زکات په مد کې څه کېږي او څه روان دي. پکار دی چې دا شیزونه ټول هایلایټ شي چې په دې کې صحیح علاج دپاره دي، د سټوډنټانو دپاره دي، په دې کې جهیز فنډ دی، په دې کې اجتماعي ودونه دي، په دې کې جهیز فنډ دی، چې دا ټول څیزونه تاسو هایلایټ کړئ. نو مطلب دا دی عوام ته چې کله دا څیزونه ورسي نو عوام ته به پته ولګي چې واقعي عمران خان څه شروع کړي، دا واقعي هغه فلاحي ریاست دی چې په دې کې دا څیزونه میلاویږي خلکو ته. نو انشاءالله دې نه علاوه تاسو ته چې کوم رمضان پیکج دی، اوس رمضان پیکج زه تاسو ته کوم چې د زکات پیسې نه دي، هغه رمضان پیکج دی. هغې کې تاسو مطلب دا دی زکات والا کسان خو د ټولو اول دي چې هغه مستحق دی هغو له ورکوئ. خو د هغې نه علاوه چې کم خلک تاسو ګورئ په معاشره کې مستحقي، سفید پوشي، تنګ دستۍ، مطلب دا دی تاسو ګورئ چې هغه سوال نشي کولی، بل څه نشي کولی، هغه کسان ټول به یې کې ولیکئ. هغه څوک مه پاتې کوئ. او دا ډېر لوی پیکج دی او دا پیکج چې دی دا ته چې دا زموږ په یو ویلیج کونسل 300-350 کسان جوړیږي. ٹھیک شو؟ نو ستاسو په 300-350 ډېر لوی تعداد دی. 300-350 کسان له په 10 کې ضرب ورکوئ دا 30-40 کروڑ روپۍ، مطلب دا دی چې په یو په 3-4 کروڑ روپۍ په یو ویلیج کونسل باندې جوړیږي چې تاسو خلکو ته برای راست ورکوئ او په ټرانسپیرنټ طریقه باندې ورکوئ. په څه باندې ورکوئ؟ د هغوی به نوم، د هغوی آی ډي کارډ او په هغه آی ډي کارډ باندې د هغوی سیم او په هغې سیم باندې د هغوی ایزي پیسه اکاونټ. نو په دې کې د چا سره رول پاتې نه شو، صرف زمونږ رول دا پاتې شو زمونږ د چیرمنانو، زمونږ د تنظیمونو چې مونږ به نومونه ورکو. ټیک شو؟ دا باقاعده بیا لاړ شي صوبې ته، هلته کې به د دې سکروټني کېږي،
دې ته فلټرز لګېدلي دي ټیک شو د هغې نه بعد به د دې ویریفیکیشن کېږي او بیا انشاءالله د 10 رمضان نه بعد به دوی ته اماونټ شروع شي دوی ته به په ایزي پیسه د دو نمبر کم نمبر دی په هغې به ورته بیا میسج راځي چې ستا په ایزي پیسه 10,000 روپۍ راغلي تو خپل عید پیکج سوري رمضان پیکج هغه واخله نو دا ګوره د دې صوبې د حکومت یو ډیره لویه مطلب دا د کارنامه ده مخکې به مونږه وړه ورکول په وړو کې به مونږ سبسایډایز کول به مونږ به 200-300 روپۍ په وړو کې سبسډي ورکړه خو تاسو ته پته وای چې هغه وړه به چاته میلاوي ده د هغې وړو نه به خلکو څه فایده غلطه فایده اخیسته چېرته چوکر به یې راباندې خورول تور وړه به یې راباندې خورول داسې وه که نه نو نن مونږ وی چېرې ولې نه دا پیسې برای راست هغې کسانو ته لړ شي دا تقریبا په صوبه کې 40 لاک خاندانونو ته به دا پیسې ځي پی خاندان 10 لاک روپۍ 40 لاک کسانو ته به دا ځي دا زما په خیال په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې کم داسې حکومت دی چې هغه دونه پیسې 40 لاک خاندانونو ته فی خاندان 10,000 روپۍ رمضان پیکج ورکوي خو ګوره دا په تاسو ډیپینډ کوي چې تاسو هم په دې کې هغه خلک ولیکئ چې کم مستحق دي بیا د هغې نه لاندې مستحق بیا د هغې نه لاندې مستحق ما خو تاسو ووایي چې زکات والا خو دي چې کم د زکات مستحق دي په دې کې هغه خلک هم دي چې هغه لږ کمزوري دي په معاشره کې د هغوی مطلب دا دی ډېره په مشکله ګزاره کېږي نو هغه خلک تاسو په دې کې انکلوډ کولی شئ دا 300-350 کسان جوړېږي بانک دغه دا دی چې یو بانک وایي هغې دغه وکړئ خاموشي نو بیا نور دغه کولی شئ نو تاسو دا 300-350 کسان که صحیح ولیکل تاسو د هغوی ایزي پیسه اکاونټ شناختي کارت دا ټیک ولیکل نو ټول ته راشي خو که چا هسې خانه پوري وکړه نو ګوره بیا به دا ټول ذمهواري ستاسو وي که څوک پاتې شوه نه به ستاسو کمی ما هم په هغې کې چاته نه ما صرف 3 کسان لیکلي ما اوس ډېره کې ووي هغه زنانه وي که نه چې هغه سفید پوشه زنانه وي او هغه زما د ویلیج کونسل سره د سره تعلق نه ساتي هغه 3 زنانه ما صرف هغه کس لوګې ما دا پکې واچوه ولې چې دا زه پېژنم چې دا غریبانان دي او دا زه پېژنم چې دوی سوال نشي کولی دا زه پېژنم چې دوی په کور کې تنګدستي ده د 3 کسانو نه د حرامي که ما یو نوم چاته ورکړی دا ټول په دې 5,000 کسان زما دي 2,500 کسان کاشف به کوي او 5,000 کسان به چې دی نو هغه به یې مناسب کوي نو دا مطلب دا دی چې نو زه تاسو ته دا یم چې په دې کې ما صرف 3 کسان ورکړي دي او هغه زه د هغې ذمهداري اخلم او دا زه د ورځ د قیامت او د محشر زه ونکوم چې دا غریبانان دي او زه ذمهوار یم چې هغوی غریبانان دي خو نور چې تاسو کوم لیکئ نو په کار د هغې ذمهوار به بیا تاسو یې نو زه یو ځل بیا ستاسو هم شکر ادا کوم ټایم وشو د ملک صاحب خصوصي شکر ادا کوم چې بالکل په یو شارټ نوټس باندې هغه راغی او چونکې ما تاسو چې ورکر دی نو د ورکر کار هم دی چې ما ته حنیف نو ما حنیف ته زما دنیا د غیر خدای ټول نه مخکې شاید ما سبا پروګرام ډن کوه هغه د سره ډسکس کړه دغه ډن کوه نو که مونږ ورکر نه که مونږ عام د طبقې خلک نه نو د یو منسټر نه ټایم اخیسته او بیا د زکات چیرمنان مدینه مخکې هم راغلي ما سره د ملاقات هم نه وکړی او دی یو چیرمن به زمونږ په ټلیفون هم نه پته نو مطلب دا دی چې لکه هغه بیا داسې وو چې فرعونان دې جوړ شي خو الحمدلله چې کوم ورکران خلک او انشاءالله دا پارټي ستاسو پارټي ده د ورکرانو پارټي ده چې کمې لوټې کمې کوټه چې کېږي هغه ټولې دې تللي دي او څه روان دي کوټه سړی په دې کې نه پاتې کېږي نه کوټه پاتې کېږي نه لوټه پاتې کېږي نه پکې کوټه پاتې کېږي او نه پکې لوټه پاتې کېږي دا هم ستاسو پالټي ده تاسو بدلته سبا زه لوټه کېږم کوټه کېږم زه به نه یم تاسو به یې سبا مطلب دا دی بل سړی دغ کېږي هغه به تځي پالټي به ستاسو وي د دې خلکو به د دې عوامو به نو انشاءالله په دې پالټۍ سره الحمدلله ولاړ یو د خان صاحب سره ولاړ یو او اخره کې دا پیغام دی چې د خان صاحب خلاف یا د هغه د کور والا خلاف څونه بې بنیاده ایفایارز دي څونه هغه په جیل کې بند دی د هغې مکمل د هغې مذمت کو د دې امپورټډ حکومت د دې فارم 47 حکومت هغه خلک چې هغه کم د دو په شا باندې ولاړ دي او هغه ځان ته د پاکستان د ټول د سیاست سفید مالکان وي او چا چې دا شی زمونږ د ورکر خلاف هم شروع کړی دی او چا د خان صاحب خلاف هم شروع کړی هغو ته دا پیغام دی چې انشاءالله دا ملک د دې عوام دی دا ملک ستاسو نه دی ستاسو ځای چې دی هغه چې کوم ستاسو ځای دی تاسو هغې ته ځئ د عوامو دا ځای دی عوام به دلته سیاست کوي عوام به دلته خدمت کوي نه تاسو خدمت کولی شئ او دا تاسو چې کوم خلک راویستي دي او کېنولي دي او نه دغه د خدمت دي دغه هم د خدمت نه دي تاسو د فارم 47 والی نه ګنده خدمت کولی شي نن ما ته ووایه د فارم 47 چې کوم زمونږ د ملکن ډیویژن کم دغه دی د څه نوم دی دلته د منسټر دی د ملکن ډیویژن نمایندګي کوي
امیر مقام دا غنه دوه تاسو نه کومه چې په ګیس کې څه حالات دي د بجلی د لوډ شیډینګ څه حالات دي او نن می لا بل اوریدا چې د په کابینټ کې ناسه او دا بعضی صحافیان زخران د یم بعضی سیاسي صحافیان هم ټاوټ صحافیان چې هغه پیسې خوري هغه سوي وای د غیر پورت شه ده نو هغه ایر بیس کو نه لکه ماته وای د حکومت په مرکز کې د چا د غوزي مواري او کدا زما زی مواري دا د امیر مقام زی مواري او کدا زما د ام پی زی مواري زه خو به احتجاج وکم زه په اسمبلی کې خبره وکم زما خدای زی مواري چې په بلس دغه ځای کې ټول پلازا راوړه او ما ولا ټول پلازا ټول ایده دلته کې پراته به ټي ام افیس کې پښو ما خو له دلته راوړه ما ویلي چې بیا راوړل نو سینته کې لکه زی مواري په ما باندې شو په ما شپاړس سفایار دي او شپاړس دي نور وکي زما خلاف د ګرځي دغه ایجنسیانو والا کله تحصیلون ته ځي کله ټي ام ته ځي کله ریوینیو ریکارډ پسې ګرځي چیرې د ډاکټر امجد کا کم ځای کې چې جایدادي یا بینامي یا پلانکې یا ډینګي زموږ ډېر لوټي وسره شامل دي او سره هم ګرځي نو زه هغه ته چې زور ولګوي ډاکټر امجد د یری په ورځ پیدا نه ده تاسو چې څومره زور کوي دونه به زما ضد سیوا کیږي څونه چې تاسو دا غفل کوي نو ان شاء الله دونه به زما تاسو ته د لته گزار سیوا کیږي څومره چې تاسو دا وګوره مشران وای کنه وای په سپو د سپو په غپلو باندې سپو ته میډل نه ملويږي کله سپو په غپلو باندې چاته میډل ملوي دی کنه نو دې ټول سپو ته په سونه میډل پراته وي نو زه خلکو ته ما هغه خلکو ته چې کم غاپي دا چې کم په میډیا په وساتت باندې پیسې ورکوي وای زمونږ د میډیا سره چې کم بازي بکیری کنه دا غو سره شته نه نو د کله د اوس نه الیکشن شي کله د پی ټی آی پول ورکي کله په ډاکټر امجد پسې لګي کله په فضل حکیم پسې لګي کله په ام ان اس پسې لګي او پیک پیجونه جوړ کړی دي نو غو زمونږ په نوم باندې پیجونه خپل چلای نو زه هغه ته زما د درخواست ده چې مهرباني وکړئ د سپو په غپلو چاته میډل نه ملويږي کملوي د سپو ته ملو شوی نو په آرام کې نه زمونږ په کارکردګۍ مقابله وکړي زمونږه د سواد د حقوقو د پاره چې کوم موږ راوتیو نو په هغه مقابله وکړي خو مخ کې دغه سړی نوم ته پوښتنه کنه چې ستانه ایر بیس تزي ستا ایرپورټ ایر بیس کیږي ولې ایر بیس کیږي ذمہواری خداغه ده کنه نو مهرباني دا سيزونه دي دا ما دا خبرې بانګوي ډیره مننه تاسو